سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي قرآن مجید په اوریدو باندې هم ثواب دی په ویلو باندې هم ثواب دی په لیکلو باندې هم ثواب دی او په کتلو باندې هم ثواب دی یعنی که یو انسان دی لګیا دی قرآن وای نو دته هم ثواب ملاویږي یو مؤمن مسلمان دی د ورته غوږ ایښی دی نو دی غوږ ایښودونکي ته هم ثواب ملاویږي یو انسان دی دی وی چې زه ویمم نه زه ورته غوږم نیږدم راځه زه دا قرآن لیکم الله پاک دی لیکونکي ته هم داسې ثواب ورکوي څنګه چې دی ویونکي ته ورکوي او که یو انسان دی هغه وایي زه په ویلو باندې م ستړی شوم په اورېدو باندې م ستړی شوم په لیکلو باندې م ستړی شوم راځه یو کار ولې نه کوم د قرآن مجید ته ایسته ګورم ولې نه نور رانه څه نه کېږي دی دومره ستړی دی چې په لهر باندې قرآن پاک پروت دی او دا مؤمن مسلمان صرف دی قرآن ته ګوري الله پاک دله صرف دی قرآن ته په کتو باندې هم ثواب ورکوي پنځه هغه شی نه الله عز وجل چې په هغې باندې انسان له ثوابونه اجرونه او جزاګانې ورکوي زما محترمو د ټولو نه ډومبې په هغې کې خانه کعبه ده یو انسان دی د خانه کعبې په طواف کې دی ستړی شو او د خپو جواب ورکو او دی وایي چې نور طواف نشم کولی نو د فقهای کرامو په دې باندې اجماع ده یو ګوټ ته کښېنه او د خانه کعبې ته د الله پاک د کور ته صرف ګوره په دې کتو به الله پاک تعالی اجر او ثواب درکوي او که یو انسان دی هغه آب زمزم دومره اوسکلې چې نور ځای پکې نشته او خېټه یې راوپړسېدله او د وایي چې ما په هر نیت باندې اوسکلې د بیماری په نیت باندې د دعا په نیت باندې د شفا په نیت باندې د اوبو په نیت باندې د دوی په نیت باندې د دارو په نیت باندې ما آب زمزم اوسکلې نور راکې ځای نشته دی نو فرمایي که دی چېرته دی آب زمزم ته صرف په کتو باندې کتل کوي دی کینی او د آب زمزم دی اوبو ته ګوري الله پاک به ورله د دې ټول هر څه نه بعد په دې کتو باندې ثواب ورکړي او په دریم نمبر باندې یو انسان دی هغه وایي چې د مور پلار د عبادت نه د مور پلار د خدمت نه د مور پلار د خپل لاس ته چاپي کولو نه مور پلار نه د پیو د ګیلاس ته ورکولو نه مور پلار نه په سر باندې د زور کولو نه مور پلار نه په ادب او احترام کې هغه سر ته رسېدلو نه د دې نه زه اوزګار شم او نور داسې څه کار نشته دی چې زه د دې والدینو ادب او احترام او د دې قدر وکړم یا د دې خدمت وکړم نو دې په یو ګوټ کې کینی او د خپل مور او پلار ته د احترام په نظر باندې ګوري الله تبارک وتعالی به ورله د قبول شوی حج او د قبول شوی عمرې ثواب په اعمالنامه کې ولیکي او که یو انسان دی او دی وایي چې زه د قرآن مجید په وینا باندې ستړی شم اورېدو باندې ستړی شم نو فقهای کرام فرمایي چې که چېرته دا انسان د قرآن مجید کتو ته کېناسته چې صرف قرآن پاک ګوري خدای تعالی به په دې باندې ورله ثواب ورکوي او په پنځم نمبر باندې الله تبارک وتعالی په امت کې داسې خلق پیدا کړي دي العلماء ورثة الانبیاء د جناب پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام د مصلی وارثان دي یو پیغمبر هم چې د دنیا نه تللی دی نو درهم او دینار یې نه دي پرېښې ځمکه او جایداد یې نه دی پرېښې پوله پټۍ یې نه دی پرېښې کټۍ یې نه دی پرېښې کورونه یې نه دي پرېښې یو پیغمبر هم چې د دنیا نه تللی دی نو هغه مابعد کې علم پرېښی دی الهامي علم یې پرېښی دی د وحي علم یې پرېښی دی د قرآن علم یې پرېښی دی د تورات علم یې پرېښی دی د زبور علم یې پرېښی دی د انجیل علم یې پرېښی دی د هغې نه بعد چې کومو خلکو دغه علم خپل سینه کې محفوظ کړی دی دا د دغې وخت د دغې زمانې مجددین دي د دغې زمانې بزرګان دي د دغې زمانې ولیان دي الله پاک دی منتخب کړي دي په زمانه کې او د خپل پیغمبر په مسله باندې کینولي دي دې ته علما کرام وایي
فرمایي چې د دې د خدمت نه د دې د ادب او د احترام نه کله چې ته ستړی شوې نو صرف دې ته په کتو باندې خدای تعالی اجر او ثواب درکوي. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ارشاد مبارک ته وی که څوک ما سره مصافحه کول غواړي وی زما وارثانو سره د مصافحه وکړي، که څوک ما سره کلام کول غواړي زما وارثانو سره د کلام وکړي، که څوک زما ادب او احترام کول غواړي زما د وارثانو د ادب او احترام وکړي. څنګه چې د هغې ادب او احترام وشو داسې شوه چې دغه مؤمن مسلمان زما ادب او احترام وکړو، او چا چې زما ادب او احترام وکړو الله پاک به د هغه نه راضي.